पारा नंबर 18 इब्तिदा द सूरत नूर सफ़ा 557 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة دايو عظيم سورة انزلناها نازل کړه دې مونږ دا وفرضناها او فرض کړه دې مونږ دا وانزلنا او نازل کړه دې مونږ فيها پدې کې آیات بینات آیاتنا واضحة لعلكم تذكرون لپاره د دې چې تاسو نصیحت حاصل کړئ الزانیة زناکار ښځه والزاني او زناکار سړی فاجلدوا پس ووښئ كل واحد هر یو منهما لدینا 100 جلده سلدري ولا تاخذكم او ندر دیستاسو بهما بدوانو باندې رافة رحم في دين الله دا الله په دین کې ان کنتم کچریتاسو یې تؤمنون بالله شیمان لرئ په الله باندې والیوم الاخر او پورست آخرتا وليشهد او پکار دا چې حاضر وي عذابهما د دوی دی حتی طائفة یوه ډله من المؤمنین د مؤمنانو نه بسم الله الرحمن الرحیم مذکوره سورت مبارکه ته سورت نور ویل کېږي او دا د دې وجه نه چې دې کې رستو یو آیت مبارکه را روان دی باقی کی ذکر دے چی اللہ نور السماوات والارض نو دا آغا صورت دا وجهنا دا آغا آیت دا وجهنا دا دی طول صورت مبارکہ نم کی خودلے شو صورت نور دا دی صورت مبارکہ کی اکثر احکامات آغا دا عفت دا ستر او دا حجاب او دا پردی آغا ذکر کی او پدې کې ډیر احکامات داسې ذکر کیږي چې هغې سره د بدکارۍ دروازه هغه بندېږي یعنی داسې احکامات دي که هغه انسان زده کړي نو د معاشرې نه به زنا او بدکاري هغه ختم شي داسې احکامات په دې کې هغه ذکر کیږي د دې وجه نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کوفي د گورنرانو په نوم باندې یو خط لیکلی او په هغې کې دا لیکلي چې علموا نساءکم سورة النور چې خپلو بیبیانو ته سورت نور هغه وښایئ د دې وجه نه په مدارس اسلامیو کې هم سورت نور خاص طور سره مستوراتو ته هغه پړاویږي او د هغې احکامات هغه ورته ښودلی کېږي زمونږ د وفاق په مدارسو کې دا باقاعده د مستوراتو چې کوم نصاب دی نو په هغې کې خاص طور سره داخل دی او بیا رمضان المبارک کې د سورت نور خاص درس هغه چې کوم دی نو کېږي زنانه که دا دوه سورتونه زده کړي یو سورت نساء او بل سورت نور او په خپل عمل کې راولي نو بس تمام دین به دی ته هغه زده شي تمام دین به ورته زده شي
سورت نور دې کې ډېر بهترین احکامات هغه ذکر شوي دي د دې وجه نه د دې صورت ابتدام الله تبارک وتعالی په ناشنا طریقې سره کړې ده هر صورت الله تعالی نازل کړی دی او هر صورت هغه عظیم الشان دی ولیکن د دې صورت په ابتدایي آیت کې اولنی آیت مبارکه کې الله تعالی وایي سورة انزلناها دا صورت عظیم الشان دی